الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأتباعه وذرياته وأزواجه ومحبيه وأشياعه بقدر حسنه وجماله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر ورب رؤوف رحيم درود الشريف شخص رواه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
توحید الله جل شانه منګه او تاسو ته یو عظیم ورځ عظیمه خوشحالي هغه وښوه او په هغې کې د شرکت سعادت راته نصیب کو. الله جل شانه فرمائی لقد جاءكم رسول من انفسكم تحقیق تاسو ته یو عظیم رسول ستاسو د نفسونو نه راغلی دی. عزیز علیه ما عنتم یو صفت دا ده چې نقصان تاسو ته بے خیری تاسو کیږي او خفګان د هغې زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم مانا پتا سو ډیر خواخوږي او ستاسو انتهایی همدرد حریص علیکم دویم صفت دا ده چې خیر به تاسو ته میلاویږي فائدہ به ستاسو کیږي او خوشحالي او حرص دا به د ټولو نه زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدیث مبارک کی راضی چې علماء دا وارثین انبیاء دي. میراث مثال د رشتې په بنیاد وي او مړی ته د نږدې تعلقدار په بنیاد باندې او بل دا چې میراث د یو خاص شي د دعوی په بنیاد باندې نه وي بلکې میراث د مړی نه هر پاتې شی په هغې کې د حقدارۍ په بنیاد باندې. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم د علماء خپل ځان سره د تعلق مثال هغه د وراثت ورکو. نو یو معنا دا ده چې وارث مړی ته ډیر نږدې وي نو عالم به په تعلق کې او په محبت کې د ټولو نه زیاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دویمه معنا دا ده چې وارث دې ته نه وایي چې د مړي په یو شیل ګوته کیدي چې دا زما دی خو د مړي نه پاتې هر شی د هغې د تقسیم دعوه کوي او د هغې د حصې دعوه کوي. درود شریف وایي.
الحمدللہ سٹیج تا حضرت شیخ صاحب زمونږ استاد محترم استاد العلماء ډیر معمر او ډیر د ضعف په حالت باوجود تشریف راوړو او زمونږ د حضرت صاحب خوږ بچے محترم مولانا اویس صاحب الحمدللہ غی سٹیج تا جلوہ پروز شو اغیب تاستا مخاطب کیگی کم حدیث مبارک چستا سوڑان دے عرض شو نہ دا وراثت معنی یو قریبی تعلق دا عالم با دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر زیاد او دویم معنی دادا چې وارث وی دیتا چې د مړی نه سپاتی نو په هر شي کې حصې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات پاغه ټول صفاتو کې بعد عالم حصې هغه صفات به د عالم ته منتقل شي دیو جن علماء لیکي چې علم د معلوماتو نوم نه دی علم د صفات نوم دی چې هغه صفات انسان کې راشي او داغه طبیعت ثانیه وګرځي کم زهد تقوا کم توکل علی الله کم تہجد جڑاگانی کم ذکر و اذکار کم تفکر د امت مسلمہ د خیر غم او فکر دا غی په بے خیرائی باندې خفگان او درد دا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات عالیہ چې دا د عالم سینې ته منتقل شي انما یخشى الله من عباده العلماء دا اللہ جل شانہ نا دا اللہ پا بندگانو کے علماء یریگی نا خشیت او عظمت با دا عالم پزڑ کی زیاد او نور با دا عالم نا دا اللہ یرا او عظمت ازدکی نو د دین اسلام چې څومره شعبې دي دې ټولو شعبو کې به د حصې ځکه دا ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاتې دي او دی وارث دعوت او تبلیغ کې به د حصې تزکیه تطهیر قلوب او په زړونو باندې خواري او محنت د لا اله الا الله یقین زړه کوزولو کې به د حصې د روجې په اعتکافونو او په عباداتو کې به د حصې په جهاد کې به د حصې د ختم نبوت د عقیدې په تحفظ کې به د حصې حکمرانۍ او سیاست کې به د حصې دی با نیمگڑے مولا نہیں دی با قرضدار د پیغمبر نہیں چی زما پا پلانی پیغمبر باندی پلانے شیخ قرض و اغت مال راک یو قرضدار ستاسو دی مڑی تا زما دا پلانے شیخ قرض و دا مال راک نور خپل میراث ځان لویش
او یو وارثي وارث دی ته وایي چې د مړي نه څه پاتې دي دې ټولو کې زما حصه ده. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې څومره شعبې پاتې دي په دې ټولو شعبو کې به د عالم حصه او عملی طور د عالم کمزوری دی نو عملی جامه به دی یو عمل لور کی تدریس لبور کی یا به سیاسی منډو ترړو لور کی یا به تبلیغی تشکیلونو لور کی عملی جامه کې به دی یو میدان تزان وقف کی خو حصہ به په ټولو کې لري محبت به د ټولو سره کوي تعاون به د ټولو سره کوي. شیخ الحدیث زکریا رحمه الله زمونږ حضرت صاحب به فرمایل چې هغوی به فرمایل چې د ټولو سره تعاون کې د ټولو سره محبت کې المرء مع من احب زمره کې براشي او الله جل شانه به دی د قیامت په ورځ یو جامع شخصیت پاسي. ان ابراهیم کان امتا ابراهیم علیه السلام یو پردو خو د کردار او د جامعیت په حواله باندې هغوی امت نو یو عالم چې دا امتی د ډیر خواري او محنت دته پاتې دي نو زمونږ استاد محترم به فرمایل چې دا پګړی د فراغت نه ده دا غټ منجل د غټ بوج د اوچتولو دی او ډیر یو درون بوج به په ده باندې پروتي هغې بوج کې به د ده حصه کم بوج چې با قریبه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لا مبارکۍ ماته کړی. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك چې الله وی چې دومره درون بوجو چې قریب او چې خوږه حبیب استام لا ماته کی نو د الله په مدد باندې هغه بوج د نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې وګاړه ولر دی ویټ سور کلر کې دی دو APL 2018 دا خدمت کی گزارش ته خپل گاڑی برابر کړي جی لارې بند کړی دا. نو محترم و عزیزانو پاغي بوج کی بم زمون حصہ کم درون بوج چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پملا مبارکو او پاغي مدد کی بم بیا زمونږ حصہ کم مدد چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو. محترمو زمون صاحبزاده صاحب حاضر یو تشریف اغیر راوړی دی هغوی به بیان کوي بیا به حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف راوړي او وخت هم کم دی زمون استاد محترم هم تشریف راوړی دی نور میلمانه به همي په دې شته خبرو به اکتفا وکړو. الله جل شانه د خپل دربار کې قبول او منظوري وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. حضرت صاحب سے جامع برکاتہم صاحب مخی کی مخاطب ہو زدہ خپل مجلس تا پینات تا جوہر علی خان ایڈوکیٹ مولانا شیر علی حقانی حافظ فضل محبوب سے زمین حضرت پینڈے حضرت سے فرزند انجمن حضرت مولانا محمد اویس سے حضرت شیخ سے جامع برکاتہم دا هغوی پر راتک باندې هغوی ته هر کلی ویم زموږ د لایفین محفل ته ښکلا ورکړه. د هغې سره سره زموږ کشر ورور حفیظ الرحمن صاحب سره د خپلو ملګرو د فرقند یونیورسټۍ نه هغه تشریف راوړی دی هغه ته په خیر راغلی وایو. دې نه وروسته زه دا ورته خطاب ورکوم د خپل
میډه شیخ صاحب حضرت رحمت الله علیه د هغوی